د سولې خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی داسې جګړې چې هممهاله د ولایتونو د سقوط هڅې کیږي همدارنګه د غزني روزګان او بغلان ولایتونو کې طالبانو ډله ییز بریدونه وکړه خو په دومره توپیر چې د غزني البته د ولایت د نیولو هڅې وې همدارنګه په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د پوځ سرتیري کلابندي یو شمېر سیمې ته طالبانو نیولي ګڼ شمېر د پوځ سرتیري وژل شوي او لا هم په بېلابېلو برخو کې جګړې دوام لري د غزني ښار که څه هم له طالبانو پاک شوی خو ښار ته په نږدې څنډو کې اوس هم نښتې روانې دي وروستي معلومات دا دي چې اجرستان ولسوالۍ طالبانو نیولې او هلته چې کوم کمنډو سرتیري وو له تېرو څو ورځو راهیسې د هغې یو شمېر د کندي ته اوښتي او ګڼ شمېر نورې وژل شوي دي او یا هم نادرکه دي همدارنګه په نورو ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی دا چې ولې جګړې ګرمې شوي دي او د طالبانو شمېر څومره دی چې هممهاله یې پوځ د هېواد په بېلابېلو برخو کې په جګړو بوخت کړی دی نو نن د دغه ټولو پوښتنو د ځواب دپاره د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویان غفور احمد جاوید صاحب ته بلنه ورکړې له ده مننه کوو او له ده سره به په وروستیو وضعیت وغږیږو جاوید صاحب ولې د سولې خبرو په رانږدې کېدو اختر کې د احتمالي اوربند په رانږدې کېدو سره جګړې زور اخلي لامل یې څه دی د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او د تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو ته مخکې له دې اجازه راکړئ چې په تیرو څو ورځو کې او په ټوله کې د افغانستان د شهداو روح ته دعا وکړم او ټپیانو ته عاجله شفا وغواړم اساسي مسله دا ده چې موږ له تیرو 18 کلو راهیسې د تروریزم سره چې هغه نړیوال سیمه ییز او په کور دننه دی له دې سره مخ او دغه تروریزم سره مبارزه بیا په 2014 کال کې په داسې حالت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اوږو ته پرېوتله چې 150,000 خواوشه نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووتل هغوی ډیر مجهز وسایل لرل ډیر مجهز تجهیزات لرل او دغه جګړه په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته وسلوال پوځ ته وسپارل شوله چې مونږ له یو خوانه د خپل وسلوال پوځ په رغولو جوړولو باندې بوخت وو او له بل خوانه د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې بوخت یو همدا اوس افغانستان له څلورو عمده ستونزو سره مخ دی د نشه یي توکو مافیا غیر مسؤل وسلوال طالبان نړیوال تروریزم چې په هغه کې القاعده مثلا په هغه کې مثلا داعش یا د سیمه ییزو هیوادونو تروریستان ګروپونه دا دلته داخل دي او د افغانستان د وسلوال فوز اوس د جوړېدو مراحل دي مثلا د دې د تجهیز او تمویل هممهاله موږ په څو برخو کې مصروف یو د سولې د راتګ سره څو لاملونه کېدلی شي یو خو دا دی چې یو شمېر کړی شاید هڅه وکړي چې د سولې دغه روانه پروسه او هغه اقدامات چې د جلال الباب جمهور رئیس لخوا په ډېر جرأتمندانه توګه باندې د سولې لپاره اخیستل کېږي دا چې سبوتاژ کړي او له بل لوري شاید داسې کړي چې په عامو خلکو کې د ویرې یو احساس هم رامنځته کړي دریم دا چې دوی په ښارونو یا په دغسې ځایونو کې د بریدونو څخه دا وایي چې یعنې موږ یو قوت لرو ولې دوی په اصل کې قوت نه دي ځکه د ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړول د هغوی کورونه سوځول یعنې د غزني ښار ته داخلېدل دا د هغوی قوت نه ښکاري نه هغوی دا ښار ټینګ کړلی شو خو مهمه دا وه چې ښار ته خو راداخل شو نه خبر داسې ده اساسي مسله دا ده چې موږ په یو ډیره داسې یو جګړه کې ښکېلو چې مخکې ما درته ویلي چې هغه نړیوال تروریزم سیمه ییز تروریزم د دې ترڅنګ نشه یي توکو مافیا طبیعي خبره ده چې موږ به په یو شمېر برخو کې ستونزې لرو په کشفي یا نورو برخو کې ولې په ټوله کې دا د هغوی د قوت نقطه نه ده د هغوی تلفات تاسې وګورئ د ترڅنګ بیا د دې ښار ساتنه تاسې وګورئ یعنې یو څوک راځي او دغسې یو مثلا عام خلک عام تاسیسات ټول ورانوي نو طبیعي خبره دا خو د هغوی د یو څه چې دولت او تاسې په وار وار رد کړې ده اجرستان کې د کمنډو ځواکونو محاصره مسله وه منئ چې هلته محاصره و یو شمېر وژل شوي بلکل هلته محاصره و هلته موږ مرګ ژوبله لرو ولې هغه تعداد یې هغومره نه دی لکه خلکو چې په رسنیو کې خپور کړ یو بل څه دا چې کمنډو یوازې ستاسې د معلوماتو له مخې کمنډو یوازې په سیمه کې عملیات کوي سیمې نه ساتي ولې په اجرستان کې دومره ډېر وځنډېدل چې حتی د هغوی د مرګ ژوبلې سبب ګورې ما درته ویلي موږ له یو خوانه د خپلو امنیتي ځواکونو په جوړولو باندې مصروف یو د دې په دغه باندې او ترڅنګ موږ باید اسیب پذیري هم لرو ځکه په دغه جګړه کې موږ باید هغه د اسیب پذیري نقطې هغه په نښه کړو طبیعي خبره ده چې په ډېرو حالاتو کې د پولیسو وظیفه هم موږ اجرا کوو یا مثلا دا یعنې موږ هغه 4 کلنه اوس چې به 6 کلنه امنیتي پلان چې په دې کې په همدې باندې کار کېږي چې د دغه ټولو مسایلو مخنیوی وشي هم همغږي رامنځته کړي هم مسؤلیتونه په سمه توګه باندې وویشل شي او هم هغه ځواک
چې د هغې څخه باید په کوم ځای کې استفاده وشي د هغه په سمه توګه باندې په نښه شي. صافیه صاحب تاسو ته معلومه ده چې تل یوې خوا مثلا د نړیوالو په مرسته او همکارۍ اردو جوړوي. مثلا تا 100 کلنه اردو له منځه لاړله، بیا مثلا څو کاله چې اول کلو کې د اردو د جوړېدو لپاره هیڅ پلان نه و، اوس هم اردو جوړوي. طبیعي خبره ده چې دې کې باسي پذیرې نقطې وي، ولې د وخت په تېرېدلو سره به موږ ته تجارب، همدارنګه اصلاحات، همدارنګه مثلا همغږي، همدارنګه د پلانونو عملي کول، دا مسایل په ګوته کې چې کوم ځواک په کوم ځای کې. دا اوس مثلا 4 کلن امنیتي پلان د همدې لپاره جوړ شو، یا اوس که سیمه ییزه اردو رامنځته کېږي د همدې لپاره رامنځته کېږي چې مؤثریت د قوې استعمال، د قوې همغږي دا په سمه توګه وشي، تر څو هغه ستونزې چې موږ لرو دې ته موږ حل لارې ولټو. بل مهمه مسله دا ده د افغانستان اراضي تاسو ته معلومه ده، ولې هغه کافي شمېر الوتکې چې باید موږ د دې لپاره ولرو، یا مثلا هغه کافي شمېر هوایي ځواک چې باید تمویل او تاسیس شي، هغه دغه تاسو ته معلوم دی نشته. ضعف په مدیریت کې دی که نه؟ تاسو اوس اشاره وکړه هوایي ځواک ته چې په خپل وخت باندې کلابندو سرتیرو ته مرسته نه رسیږي. ګوري خبره دا ده چې مونږ اوس له تېرو څو کلونو په دې باندې اخته یو چې یو نوی اردو او نوی ځواک جوړ کړو. د اردو جوړول لسګونه کلونه وخت نیسي. مثلا د اردو جوړول مثلا تا ډیرو زیاتو امکاناتو سرچینو ته اړتیا لري، ولې په دغسې اقتصاد کې چې هم د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې ښکېلي، مونږ هغه هوایي ځواک چې په هغه کچه باندې مثلا افغانانو حق لري چې دا ګیله وکړي، خو ولې افغانان باید دا احساس کړي چې مونږ په کومو امکاناتو سره دا جګړه مخته وړو او څه خلته یو ناروا جګړه مخته وړو. یو څوک چې راځي مثلا په تعلیمي دغه کې ځان الوزوي، په جومات کې الوزوي، مثلا هغه د خپلو ګټو لپاره ټولې عمل منفعه پروژې چې دي دا له منځه وړي، تعمیرات له منځه وړي. نو په داسې حالت کې موږ طبیعي خبره د هوایي ځواک په دې برخه کې هغومره امکانات چې باید لرو هغه نه لرو. طبیعي په بغلان کې د منګلو هغه کوم بیس چې طالبانو یو بیس د پوز او بل بیس د یا پوځي اډه د سیمه ییزو پولیسو ونیوله، اوس د منګلو په لور را روانو. هلته تحکیمات کړي دي؟ او بالکل دا زه چې دا اوس راتللم سهار بېګا پرون بغلان ته زموږ حمایوي قوتونه ولاړل، هم د کماندو، هم د مزار شریف نه، هم د بغلان، او خپله پلاوی د وزیر صاحب دفاع د دې ځای نه وټاکلو. یعنې دا اطمینان ورکوو چې هلته به داسې یو حادثه نه رخیږي چې هغه خدای نخواسته زموږ د امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله یا د عامو افغانانو د رواني یا مثلا تشویش په دې باندې. هلته همدا اوس کاملا حمایوي ځواکونه او دا هر څه چې دي هغه رسېږي. اروزګان کې هم څه کړي دي؟ په اروزګان کې تاسو شاهد یې چې پروش شپه هم هلته مونږ د ناټو ځواکونو هلته هوایي بمبار وکړي او هغه ساحه چې څه هغه تخلیه شوله او هغه مرستې چې وي هغه ورسېدلې. د ناټو یادونه تاسې وکړه، ناټو تاسو سره څومره همغږي ده، څومره ملاتړ کوي او څومره عملیات په همغږۍ ترسره کیږي؟ ناټو اوس مخکې چې و یعنې ډېر دغه، اوس ناټو ډېره همغږې ده، ډېر مثلا بعضې هوایي دغه چې کوي هغه د دفاع وزارت سره په همغږۍ کوي، ځکه یو تر ټولو اساسي مسله د جلالتمآب جمهور رئیس او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ لپاره، همدارنګه د نړیوالو لپاره دا ده چې موږ څنګه وکولی شو د ملکي تلفاتو مخه ونیسو، او په ځانګړې توګه موږ د یو مسؤل حکومت په توګه تر هر چا لومړی مسؤل د خپل ولس د ساتنې لپاره. یعنې دغه نن چې افغانان قرباني ورکړي، یوه بېلګه عمر ده چې په دغه کې قرباني ورکړله په جلال آباد کې، یو ځانمرګي ته غېږه ورکړه. دا د چیش لپاره؟ دا د هغه مسؤلیت، د هغه افغاني غرور اساس چې خپل هیوادوالې وساتل. نو زه فکر کوم چې د همدغې لپاره دغه هوایي ځواک یا دا ټول قوه چې اوس استعمالیږي دا د قوې د استعمال په اساسي ځایونو یا د قوې د استعمال په ضرورتونو باندې چې جلالتمآب جمهور رئیس همدارنګه نور رهبري د امنیتي قواو تاکید کوي. علت یې همدا دی چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسو، موږ وکولی شو چې هغه ستونزې چې دي هغه حل. تاسې د عمر یادونه وکړه، په ملي دفاع وزارت همدا نیوکه ده چې د عمر په جنازه کې یوازې د هغې 3 ملګرو سرتیرو ګډون کړی و، ولې لوړپوړي چارواکي کې لږ تر لږه د سیلاب قلوردو قومندان ګډون نشي کولی؟ ګورئ تاسو د عمر لپاره انشاءالله هغه څه چې مهم دي هغه ټول د جلالتمآب وزیر صاحب دفاع لخوا نه وړاندې شوي دي، د هغوی لپاره میډال، د هغوی لپاره امکانات. موږ په یو جګړیز حالت کې یو، زموږ د قلي اردو قومندان همدا اوس هره ورځ په دې بالا مثلا په لغمان، په کونړ، ځکه دا یو قلي اردو چې ده مثلا د څو ولایتونو په کچه باندې مصروفه ده. یعنې عمر قرباني ورکړله، هغه قرباني یان تر رئیس جمهور ټولو وستایله، ولس وستایله او دا باید ستایل شوی وي، خو هغه څه چې لازم دی هغه باید موږ د عمر لپاره وکړو.
چې هغه مثلا د هغه کورنۍ لپاره د ښه ژوند برابرول، د هغه لپاره امکانات جوړول او د عمر د قربانیو هغه پیغام ولس ته رسول چې ولس باید په دې پوه شي. او همدارنګه نړیوالو ته د قل اردو قمندان صاحب دا ټول تاسو پوهیږئ موږ هره ورځ عملیات لرو، همدا اوس مثلا موږ 15 ځای عملیات لرو. نو په دې کې هغوی په هغه یا د مثلا زیاتره وخت زموږ قمندانان چې دي د جبهې په اوله کرښه کې وي او په ننګرهار کې شرایط تاسو درک کولی شئ خپله. نو دا د دې لامل نه دی چې موږ عمر یې هیر کړی دی. تاسو خپله جلالتمآب جمهور رئیس بله ورځ د امنیت په شورا کې په دې باندې مکس وکړي، بله ورځ د دوی کورنۍ غوښتې وه. او یو شی چې باید دا موږ ووایو په تېرو څو کلونو کې چې د شهداو معلولینو د دوی کورنیو ته څومره رسیدګي او څومره مورال په دغه وخت کې ورکړل شوی په مخکې کلونو کې نه و. ولې ستونزې به طبیعي ده وي، ولې موږ چې تر څو سیستمونه جوړو، تر څو چې امکانات برابرو، طبیعي خبره ده چې دا به یو څه وخت نیسي. په سویل لویدیځ کې ستاسو د جګړې ډګرونه ډېر تاوده دي، یعنې سرتیري مو په جګړه بوخت دي. همدارنګه په شمال کې په ختیځ ته که راشو، دغه نښتو د ختیځ کې داعش ضد په عملیاتو کوم اغېزه کړې که نه؟ هغه عملیات هماغسې دوام لري؟ ډېره ولسوالۍ پاکې شوي دي، خو خصوصا تاسو ولیدل چې د بالا مثلا اچین، سپین غر دا ساحې پاکې شوي دي. مثلا تاسو وکتل چې هغه دوی زرګونه د هغوی مرکزونه له منځه لاړل. او یو مسله ډېره مهمه ده چې اوس هم د دوی په ضد عملیات دوام لري. مثلا که هغه هوایي عملیات دي، که هغه سمکني عملیات دي، تېره شپه هم په دوی باندې په دې بالا کې هوایي برید شوی دی. یعنې هغه څه هغه تهدیدونه چې په کومه کچه باندې مثلا و هغه تر ډیره بریده پورې کم شوي دي. خو ولې اوس هم تهدید شته او موږ لا ډېرې مبارزې ته اړتیا لرو. لا په دې باندې کې موږ غږ کوو په ولس باندې، لا موږ غږ کوو چې په نړیوالو باندې. صفیه صاحب یو شی باید روښانه وي، موږ هغه هیواد و چې یو ځلم مثلا د انګلیسانو څخه نړۍ ته ازادي ورکړې ده، جنوبي اسیا ته هم ازادي ورکړې ده، او بیا له هغې نه وروسته مثلا مرکزي اسیا ته هم د شوروي اتحاد نه. اوس موږ همدغسې یو حالت کې بیا مخ یو چې هغه نړیوال تروریزم دی، هغه پدیده چې ټول ملتونه ګواښي، هغه پدیده چې ټول د ټولو هیوادونو ملي امنیت ګواښي، او هغه پدیده چې په ځانګړې توګه د افغانانو ژوند ګواښي. تاسو ولیدل پرون په دشتي برچي کې چې په عامو خلکو باندې برید وکړي. یعنې موږ په داسې یو جګړه کې ښکېل یو چې هغوی د جګړې هیڅ نوع قوانینو ته، بشري حقوقو ته احترام نه لري. همغه د ننګرهار د خلکو د اساس او د ننګرهار د خلکو خبره شوه. هغوی ویل که په ننګرهار کې د داعش په ځانګړې توګه مخه ونیول شي، پلازمینه به هم په امن کې نه وي. نو اوس هم په ننګرهار په هسکې مینه کې د داعش مرکز دی، یعنې د سیمې په کچه مرکز هلته دی. همدارنګه په تورې بوړه کې دی. د دوی د منځه وړلو لپاره کوم پلان شته، عملي پلان؟ بلکل. ګورئ، نظام چې څه په لاس کې لري، نظام چې څه امکانات په لاس کې لري، هغه ټول په کار اچولی دي او هره ورځ دغه مبارزې ته ادامه ورکوي. بیرته غزني مسلې ته راځو. په غزني کې د قرهباغ ولسوالۍ په عسکرکوټ سیمه کې د پوځ 50 سرتیري محاصره دي. تاسو ورنه خبر یاستئ؟ زه چې همدا اوس راتللم، رئیس صاحب د اپراسیون د ټولو سره مې دغه ونیول. په غزني کې زموږ ډېره په کافي اندازه قوه موجوده ده. لوی درستي صاحب همدا اوس په غزني کې دی. هلته مثلا په مقر کې زموږ عملیات همدا اوس روان دي. هلته کاملا دغه مثلا زر 50 سرتیري زموږ هلته موږ هم هوایي ځواک لرو، هم نړیوال ملاتړ لرو په هوایي ځواک کې، او هم پراخه قوه ده، او هلته داسې څه شتون نه لري. یو څه چې تل دفاع وزارت ورباندې ټینګار دا کوي چې موږ په تعرضي حالت کې یستو، خو د چارو شنونکي یا د نظر خاوندان به وایي چې نه، دوی په دفاعي حالت کې دي. که چیرې تاسې په تعرضي حالت کې وې، ولې د غزني ښار ته طالبان راننوتل؟ دلته بیا هم ضعف د استخباراتي ارګانو که نه هماغه ستاسې دفاعي مسله وه؟ خبره داسې ده، تعرضي حالت کې که موږ نه وی، تېره شپه موږ مثلا همدا اوس موږ عملا 15 عملیات جریان لري. دا یعنې تعرضي حالت دی. زموږ کمانډویان، زموږ ځانګړي ځواکونه هره شپه 4 تر 5 پورې ځانګړي عملیات او چاپې لري. یعنې دا تعرضي حالات دی. خو تاسو پوهیږئ چې د جګړې لمنه ډېره پراخه ده. مثلا په 20 ولایتونو کې موږ عملا په جګړه کې ښکېلو. د جګړې لاملونه ډېر پراخ دي، لکه مخکې مې چې ویلې، نشه یي توکو مافیا، د سولې د پروسې سبوتاژ کوونکي، همدارنګه مثلا نړیوال تروریزم، سیمه ییز تروریزم، بدبختانه د ترڅنګ د یو شمېر استخباراتي کړیو ملاتړ.
دا هغه څه دي طبعا چې ډېره لویه جګړه ده او په دې لویه جګړه کې د افغانستان اراضي ته په کتو او هغه امکانات چې موږ لرو هغه هم ټول په کار اچولي دي. تاسو وګورئ اوس ډېر تفاوت دی. تاسو وګورئ خپله په 2014 کې کوم حالت و اوس کوم حالت دی. ولې کله چې موږ هوایي ځواک پیاوړی کړو خپل امکانات پیاوړي کړو طبیعي خبره ده چې موږ او هغه څه چې مثلا لرو یعنې دا نه دي شوي چې هغه مثلا یا دریغ شوي یا هغه ساتل شوي یا په ډیپو کې هر هغه امکانات چې موږ لرو هغه په کار اچو تر څو وکولی شو د افغان ولس لپاره د سولې او ثبات په راستنېدو کې مرسته وکړي. ستاسو نظره په طالبان څومره طالبان دي چې اوس د افغان حکومت سره جنګېږي؟ ځکه نږدې 200 زره یوازې پوځ دی چې د هغوی سره په بېلابېلو برخو کې په جګړه بوخت دی. طالبان ډېر دي که ستاسو ګوري د جګړې تکتیکونه بدل دي. اوس مثلا یو څوک راځي هغه د خدای په کور کې ځان الوزوي. تاسو سمه ده؟ یعنې په مخامخ جګړه کې خو دوی نه دي توانېدلي. په مخامخ جګړه کې په جبههي جګړه کې کاش کې طالبان داسې اعلان وکړي چې موږ غواړو د افغان امنیتي ځواکونو سره په یوه دشته کې خپل زور ازمایي وکړو چې نه ملکي تلفات وي نه روغتون وران شي. نو یو څوک چې راځي وحشت خپروي، یو څوک چې راځي مثلا ښوونځی سوځي، یو څوک چې راځي پوله الوزوي، نو هغه خو وحشت دی، هغه په خلکو کې ویره خپرول. اوس مثلا ته کولی شي چې د هر جومات په مخ کې یو کس ودروي او هلته تلاشي وکړي ځکه هغه خو د خدای کور دی. او یو څوک راځي په دې نوم چې ته مسلمان نه یې او هلته زما افغان ورور په سجده پروت دی او هغه منځ کې ځان الوزوي. یعنی مسایل دا نه دي چې مثلا افغان امنیتي ځواکونو مورال ضعیفه دی یا مثلا دوی په جبههي جګړه کې دوی ښه پیاوړي دي. مثلا په نورو تاسو ګورئ یعنی که چېرته د مورال خبره شي، که چېرته مثلا د هغه افغاني مینې خبره شي، عمر په دې وروستیو کې یوه ښه بیلګه ده. خو ولې دوی چې راځي ځان الوزوي او همه اذهان خرابوي، نو دا یو بیله مسله ده. مورال تاسې یوئ چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړ دی. د دې په خاطر چې دغه مورال لا هم پسې لوړ شي، د مکافاتو مجازات سیستم هم رامنځته شي، څوک هم ستایلي دي هغه چې بالکل ډېر جلالتمآب جمهور رئیس تاسو ولیدلو چې ویلي چې هغه کسان چې بیخي ترفیع نه وه کړې هغوی ته ترفیع مثلا دوی ته د کورونو د ویش پروسه چې شروع شوه. ډېر هغه ځوانان چې هغوی ښې لاسته راوړنې لرلې هغوی ته ترفیعات ورکړل شول. یعنې هغه بورسونو مستحق چې وو، اصلاحات راغلل، فساد ضد مبارزه. تاسو ګورئ چې په لومړي ځل د هلمند د قلي اردو قمندان د فساد سره چې هغه مثلا د سرتیرو ډوډۍ یا مثلا د هغوی امکانات خوړلي هغوی زندان ته ولېږدول شول، هغوی محکمه شول. مثلا د دفاع وزارت په قراردادونو کې په تیرو څو کلونو کې په 3 کلونو کې 10 میلیارد افغانۍ سپما وشوله. هغه څه چې مثلا دي ولې وخت نیسي. موږ ستونزې منو، یعنی دا نه وایي چې هر څه سم روان دي. موږ ستونزې منو ولې د مورال مسله د سرتیرو یا مثلا خپله چې جلالتمآب جمهور رئیس هره وخت ځي په قلي اردو کې یوه شپه 2 شپې له خپلو سرتیرو سره تېروي، مثلا په اختر کې ځي قلي اردو ته، مثلا په نورو ورځو کې ځي قلي اردو ته. تاسو مخکې داسې څه نه ولیدلي. ولې اوس جلالتمآب جمهور رئیس دا یو خپله یو هم باور دی، هم مورال دی، او هم جلالتمآب جمهور رئیس او همدارنګه د پوځ نوره رهبري دا ښیي چې یعنې موږ ستاسو یو. جنګ دپاره خو چمتو یي، ترڅنګ د سولې دپاره هم فکر لرئ؟ یعنې که چیرې بیا هم په اختر کې احتمالي اوربند اعلان وشي، پوځ ورته چمتو دی چې اوربند وکړي؟ یو خبره ده چې دا د سولې په مسله زه ډېر نه غواړم چې خبرې مو کوم، چون سوله چې ده د سیاسیونو خبره ده او جلالتمآب جمهور رئیس او مثلا د هغه ټیم دا په هغوی پورې اړوند ده. خو یو شی چې زه اوس په دې برخه کې غواړم جواب ورکړم، د افغانستان امنیتي ځواکونه په تېرو 18 کلونو کې او له هغې نه وروسته د هر تهدید په وړاندې اماده باش او چمتو دي. دا چې سوله څوک کوي هغه د هغوی خپل مثلا د هغوی خپل پلان دی او د سیاسیونو خپله تګلاره ده. مثلا که سوله کوي او که د هغې لپاره برنامه وړاندې کوي، ولې د اوربند د مدیریت لکه په کوچني اختر کې چې تاسې ولیدل چې په څومره ښه کچه مدیریت شو، او په هر حالت کې د سولې لپاره او هر هغه څه چې هغه مثلا د سرعلا قمندان او همدارنګه د رهبرۍ نه کېږي امنیتي ځواکونه هغې لپاره چمتو دي. یو څه چې وروستۍ برخه کې ورته راګرځو سیاسي کشمکشونه دي په هېواد کې، دا هم د پوځ په چارو باندې اغیز لرلی شي؟ نه، اساسي مسله دا ده چې دا پوځ چې دی اردو چې ده دا د ولس بچیان دي او د ولس لپاره دي. سیاسیون به خپل سیاست کوي، ولې لا تر تاسو ولیدل چې هېڅ نوع اغېزې پرې ونه کړي. وروستي کشمکشونه چې کوم په تخار کې او په فاریاب کې او هغې نه وروسته مثلا پوځ خپل اقدامات وکړل خپل جګړې ته. یعنې پوځ کې هلته تاسو چې وګورئ هلته دا خبره مطرح نه ده چې سیاسي کشمکشونه، هلته مثلا دا خبره مطرح نه ده چې ژبه، هلته دا خبره مطرح نه ده چې قوم، هلته د یو افغان
د یو مسلمان او د افغانستان تر نوم لاندې ټول جنګیږي. تاسې که نن لاړ شئ مثلا د ننګرهار په خوږیاڼو کې به تاسې وګورئ زما د ښکلي ولایت پنجشیر یو ځوان، تاسې به د بدخشان وګورئ، تاسې به د ننګرهار یو ځوان او په هماغه مورال به جنګیږي. تاسې مثلا د ځانګړو عملیاتو د قل اردو چې قومندان خبرې واورېدلې، یعنی چې په کماندو کې سیاست او دې مسایلو ته ځای نشته دی. او د جلالتمآب جمهور رئیس هدایت او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ اوسنۍ هڅې هم دا دي چې موږ باید اردو له دې حالت نه چې وباسله او دې ته باید ادامه ورکړي، ځکه موږ بیا نه غواړو چې هغه تېرې تجربې تکرار شي چې زموږ اردو یا زموږ امنیتي ځواکونه یا وسلوال پوځ لاړ شي هغه مثلا سیاسي شي او هغوی په سیاست کې دومره داخل شي چې آن د قدرت شوق هم وکړي. نو په دې برخه کې اوس د خدای په فضل سره اردو کاملا هغه مسلکي برخورد کوي او هغه برخورد کوي کوم چې د ملي ګټو په اساس وي. څوک هم تر اوسه پورې د قومي سمتي او یا هم سیاست کولو په تور باندې له دندې ګوښه خوشبختانه داسې څه لا تر اوسه نشته دی. کوي هغوی سره جدي دغه کېږي چلنج کېږي، یعنی هیڅ نه وه دا مسایل نه ولس ته د قابل د قبول دي، ځکه دې ولس لسګونه کلونه د نظام په نشتون کې تیر کړي، د وسلوال فوز په نشتون کې، او هغه دردونه دوی ښه درک کړي دي. یعنی کله چې ولس ته قابل د قبول نه وي نو طبیعي خبره ده چې په یو ډیموکراتیک نظام کې به رئیس جمهور همدارنګه د فوز رهبرۍ ته هم قابل د قبول نه وي. هغه څوک چې په نهاره ګیډه او یو کلشینکوف په سنګر کې دي اوس څومره ډاډ ورکوي چې تاسې د ملي دفاع وزارت مشرتابه یې څومره ملاتړ کوي او څومره ډاډ ورته ورکوئ؟ یعنی تر هغه پورې چې زموږ امکانات وي او تر هغه پورې چې موږ وتوانېږو په ټول قوت سره یو سړی چې یو ځوان چې د اردو یو سرباز چې خپله وینه د وطن لپاره نذرانه کوي، یعنی دا به بیا ډیر یو داسې حالت به وي چې هغه به بیخي یعنی که ووایم هغه احساس د وجدان به نه وي چې د هغه حق څوک وخوري او یا مثلا هغې ته رسیدګي ونه کړي. یو شی چې زه په ډاډ سره ویلی شم، زه خپله د یو ځوان په صفت چې هلته تللی یم، هر هغه شکایت چې د دوی وي او هغې ته رسیدګي نه کېږي مستقیم دې ما ته هغه ووایي، زه به په ټول قوت سره د دې شکایاتو او د دې مسایلو د حل یا مثلا د دې غږ اوچتوم. ډېره زیاته مننه کوم. ځانګړې مرکه هم همدومره وه. تر بیا د الله په امان.